أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. سورة مریم 12 نمبر آیت. پدې 12 نمبر آیت کې یحیی علیہ السلام ته الله تعالی کوم خطاب کړو د هغه ذکر دی او د یحیی علیہ السلام د پیدا کېدو د هغه د صفاتونو چې د کوم صفاتونو مالکو د هغه تفصیلی بحث ته به ذکر کې الله تعالی فرمایي چې یا یحیی علیہ السلام، یعنی پرشتہ رااله یحیی علیہ السلام ته ویل چې یحیی علیہ السلام خذ الکتاب ونس کتاب لره. د ذکر کې واقعا مختصره ده. مکه د یحیی علیہ السلام د پیدا کېدو بحث روانو او دې ځکه ته موږ راورسېدل چې زکریا علیہ السلام ته فرشتي ویل چې د دې علامات بدایي چې ته بدري ورځې خبرې نشي کولای، چې کله ست आवाज بند شو نو ته پوه شې چې بس الله تعالی زوی درکې دینه خو نور ذکر بیا ونه شو. او دې ځکه کې خطاب د یحیی علیہ السلام نو حاصل دا شو چې یحیی علیہ السلام پیدا شو، دا غینه بعد بیا غټ شو، ځواني ته ورسېد. دا ټول جملې د اختصار د وجه ذکر نشوي، لیکن دې ځکه نه په خپل معنی معلومیږي چې یحیی علیہ السلام تعالی تعالی وجه کتاب ورثه معلومیږي دا چې پیدا شوی وو او دې په دې قابل و چې په کتاب باندې عمل کولای چې تمره عمر کې په ځواني کې وو. دا ټول خبرې د آیات خود به خود معلومې دي نو ذکر نشوي. یحیی علیہ السلام تعالی تعالی ته فرشتي بس ذریعہ باندې ویل چې خذ الکتاب ونس کتاب بقوت په طاقت باندې، یعنی کتاب باندې صحیح عمل کوه. کتاب کو جسر لیکته نو هغه باندې عمل او د هغه رسول پورا چې ساده وس سمره ساده وسی دا په قوت سره کتاب نیولې. اوس د کتاب نه کم کتاب مراد کم کتابو نو د دې باندې د مفسرین تقریبا اتفاق د دې کتاب نه مراد تورات. په هغه زمانه کې تورات یو مستقل شریعت په دې باندې به عمل کېدو. انجیل بیا ډېر زمانه وروسته نازل شوی دی، انجیل پکې شامل نه دی. بقوت بطاقت سره وآتیناه الحکم صبیا، من ورکړی و دته الحکم پوی ردین صبیا په ماشوموالي کې، یعنی ځوانۍ نه مخکې الله تعالی دې له د تورات پوره علم ورکړی و، تورات باندې پوهېدو. تفسیر حسن کلام ذکر کړی دی چې په ماشوموالي کې د وړوکوالي په دوران کې تاریخونو په حواله باندې لیکلي دي چې یو بیرته پسې ماشومان رااله هلکان چې لوبو لزو نو دا ورته وویل چې د خدای مسلمانانو موږ الله تعالی لوبو نه پیدا کړي، زموږ د ژوند یو مقصد دغه به حاصلول غواړي. او د دوی نه بیل شو ورسره لاندړ. د دغه واقع نه هم معلومیږي دا چې د خپل ټیم په لوبو کې او په اخوا د وخت څو کې بالکل ضایع کړی نه دی. هغه زمانه کې هم د تورات زده کولو باندې لاس پورې کړی چې کله ماشوم. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کم کس د بلوغ نه وړاندې قرآن زده کی نو هغه هم په دې حکم کې بری صفت کې داخل دی چې د حکم د دین په وړوکوالي کې ملاوي شوی، په دې صفت کې به سره شامل شي. نو الله تعالی وآتیناه الحکم من ورکړی او دته پویا په دین کې صبیان په وړوکوالي کې وحنانا او د نرمي کوونکی و. حنان هغه کس ته ویل کېږي چې په زړه کې رحم دلی موجود دی. د الله تعالی په مخلوق باندې ترس او رحم راضي خپه کېږي. او د دې په مقابل کې چې کم دی نو سخت زړی شقي کس راځي. شقي هغه چاته ویل کېږي چې زړه سخت د چا په تکلیف او د چا په نقصان باندې زړه کته پورته نه خپي خوشحالېږي خپه کېږي. نو شقي بد صفت دی او حنان د ښه صفت دی. کم کس چې د الله تعالی په مخلوق خپه کېږي نو دا د نیکبختۍ علامه ده. کم کس چې د الله تعالی د مخلوق سره دشمني بغض ساتي کینه سره ساتي دا د بدبختۍ علامه ده. نو د یحیی علیہ السلام یو صفت دا و چې ډېر رحم دل او نرم دل سړی و، په مخلوق باندې ډېر خپه کېدو. الله من لدنا دا زموږ له طرف نه دا صفت الله تعالی ورکړی و. وزکاتا او دا پاکیزه اخلاق والا، اخلاق یې هم پاکیزه و. وکانه تقیا او دا و پرهیزګاره مطلب دا د الله تعالی دا نافرمانونه به مکمل ځان ساتو. وبرن دا نیکی کوونکی و بوالدیه د خپل مور او پلار سره. نو دا هم ښه صفت په اولاد کې په انسانانو کې ښه صفت دا دی د مور او پلار سره محسن پاتې شي، ښېګړه کوونکی پاتې شي. او بدبختۍ علامه دا ده چې د خپل مور او پلار نه ازاري او نافرمانه پاتې شي، دا لویه بدبختي. ولم یکن جبارا عصیا
او نو یحیی علیہ السلام جبارن زورور په خلکو باندې خپل زور ثابتون کې جبر او زور کوون کې عصیا نافرمان یعنی خلکو سره زور ازمایان نه کولی او د الله تعالی او د مخلوق نافرمان نه بلکې تابعدار انسان دې زبر د یحیی علیہ السلام تقریبا 9 صفاتونه ذکر شو الله تعالی وسلام علیه سلامتی دی په یحیی علیہ السلام باندې یوم د حق ورځ نه ولدا چې پیدا شوه دی و یوم په هغه ورځ یموت چې وفات کیږي و یوم په هغه ورځ باندې یبعث چې ژوند کیږي را پاسي به حیا ژوند د قیامت په ورځ باندې بل ټول ورځ دی په دغه ټول وختونو سلامتی ای نو الله تعالی د خپل طرف نه بده من سلام علیکم د یحیی علیہ السلام د لوی مرتبه علامه ده دې ځکه نه پورې د یحیی علیہ السلام واقعیا سره ورسید لدینا اخوا چې کوم دی د عیسی علیہ السلام او د هغه د مور مریم علیہ السلام واقعیا شروع کیږي او په دې واقعیا کې د سوالات او جوابات حل کول مقصود دي سوالات دار ځینې مشرکان او یا عیسایانو بویل چې د عیسی علیہ السلام او د مریم علیہ السلام ځینې کارونه داسې دي چې دا غینه معلومیږي چې الله تعالی چې د عیسی علیہ السلام سره یا د مریم علیہ السلام سره ځینې اختیارات او تصرفات ور سره په شان د الله تعالی باندې ته کوم ځکه نه معلومه شو ولې دې واقعیاتونو اندازه لګي نو دا یو شرکی عقیده جوړېدله او دا شیطانی وسوسه او دغه بنیاد باندې عیسایان مشرکان هم شو او عیسی علیہ السلام ته مریم علیہ السلام د خدای نسبت هم شروع په دې ځکه کې دغه سوالات او تفصیلی جوابونه ذکر کیږي چې دا خبرې نشته نو الله تعالی واذكر فی الكتاب مریم یاد کړئ پیغمبره په دې کتاب کې واقعا د مریم علیہ السلام اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا هر کله چې جدا شو دا من اهلها د کور د خلکو نه مكانا شرقيا یوزه مشرقي ته مشرقي طرف ته جدا شو مشرقي طرف کم ځګین کې ولې جدا شو ولا نو اصل کې د دوی چې کم کور د مریم علیہ السلام چې کم کور کم خلک به اوسېدو د خلکو د اجتماعي کم کور چې و شریک کور نو بده کور کې یو مشرق طرف ته یو کمره و هغه کمره چې ونه بده کې د مریم علیہ السلام عادت دا و چې بده کې به عبادت کاو کور کارونو نه د ضرورتونو نه وزګار شول هغه کمرې ته به عبادت لپاره لاړل او دا کمره مشرق طرف ته ونه بده کور کې دنه مشرقي ځګنې ده او دغه ځګنې د عبادت لپاره ټاکلې و د عیسایانو خیال دا چې کنه دغه مشرقي ځګنې یو د تعظیم او د احترام ځګنې ده په شان د حرمین شریفینو باندې هغه به د مسله کې خطا شو او بدی وجه مناغي قبله هم مشرقي طرف ته جوړه کړه دغه ځګنې قبله وګرځوله بیا ورته منظم کاو لیکن بدی مسله کې هغه بيخي خطا دا اول سر نه خطا اوس دا مسله د چې مریم علیہ السلام په د خپل کور کې مشرقي طرف کمرې ته لاړله د څه د پاره لاړله نو قرآن خدا غي څه بحث نه کړي احادیثو کې د صراحتا څه وضاحت نشته ځکه دا دومره ضروری سوال دی نو جواب دومره ضروری نه دی نو په دې زبانی پادش بیا هم د ځنې محققین په دې کې بحث دی چې را دا بس د پاره تلی و په دې کې یو قول دا دی چې د مشرقي طرف ته چې دا تلی و نو ته د غسل ځکینه غسل د پاره تلی و دا قول چې کوم تفسیر معنی په قرآن په خلاصه کې ذکر کړی دی او دویم قول دا دی چې دا د خوب کمره د آرام کمره ځکه په ګڼه ګوڼه کې سړی چې کله ودکېږي نشي ودکېدی چې کله ګڼ خلک خبرې هم کوي کارونه هم کوي ناسي ګپ شپ هم لګوي دې منځ کې سړی ودکېږي دا نه نشي ودکېدی د خوب دپاره ځان له ځګنې پکاري نو دا مشرقي کمره چې کوم وون دا یو ځان له غونډه کې و داسې د آرام خاموش کمره خوب دپاره تلي وه او دریم قول پکې د امام قرطبي رحمه الله دا دی چې دغه کمرې د عبادت دپاره ټاکلي وه نو عبادت دپاره تلي وه عادت مطابق و چې کله د کارونو نه وزګاره شوله ضرورتونه هغه کمرې ته به لاړه په عبادت باندې بې لاس پورې کړو ذکر اذکار به کوي عبادت به کوي او دې قول ته امام قرطبي رحمه الله ترجیح هم ورکړل دا قول صحیح قول دی نو ممکن ده چې هم دغه شانت کی لیکن بده کې د قران او د حدیث صراحتا ستایید یا تردید نشته فتخذت من دونهم حجابا نو ویني ولا من دونهم دیخ ور د خلکو نه د کور د خلکو نه دیخ حجاب نه پرده یعنی د کور طرف ته کوم کور کې کوم خلک او د ګڼ خلک شریک کور چې کوم نو دغه طرف ته یو پرده ولګول چې سړی پکې نه ښکاري څه دپاره ولګوله ممکن ده چې غسل به کا ممکن ده چې د کېدله به ممکن ده چې عبادت به کا او عبادت ځان له ذکر کې ښایي چې ګڼ خلک خبرې هم کوي ګرځي را ګرځي سړی خطا کوي سړی هغه توجه ورسره ګډه وډه کېږي ممکن ده توجه د ټیکولو دپاره پرده ولګوله د هر څه دپاره چې لګو د ټول احتمالات پکې شته دي فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا
الله تعالی وایي موږ ولېږو الیها د مریم علیه السلام ته روحنا روح بل روح د جبرائیل علیه السلام لقب دی مخکې ځای په ځای باندې باس تېر شوی دی یعنی جبرائیل علیه السلام ورته راولېږو فتمثل نو دا په شکل کې شو لها د دې دپاره بشرا د یو انسان سویا برابر یعنی جبرائیل السلام مکمل د انسان شکل اختیار کو سر خپې لاسونه مکمل د انسان په شان دي نو د دې نه دا هم معلومیږي چې فرشتې خپل شکل بدلولی را بدلولی شي په هر شکل کې چې راښکاره کېږي راښکاره کېدی شي دا اختیارات الله تعالی ورکړي دي او دویم دا مسله معلومه شوله چې فرشتې دا شکل انساني شکل د ځکه واړه چې په اصلي شکل کې فرشتې لیدل او برداشت کول د انسان د وسې خبره نه ده نبی علیہ السلام جبرائیل السلام دو پیاري لیدل دا ډېر زیات هیبت یې بهتر کړی دی نبی علیہ السلام و چې ما یو پر جبرائیل السلام ولیدو نو دې 600 وزرې لرلې او دا وزرې چې د مشرق او مغرب ته رسولې وي دومره اوږدې وزرې لرلې او په دغه ټیم کې په جبرائیل په نبی علیہ السلام د دومره لوی شان مطابق بېهوشي پرې راغله نو یو عام انسان به د څنګه برداشت کړي د فرشتي شکل به څنګه برداشت کړي اصلي شکل دومره طاقتور شکل نو هغه وجه نه دی فتمثل لها بشرا سویا دې شکل اختیار کړی دی مریم علیه السلام دپاره د یو انسان برابر په انساني شکل کې ورته راغله قالت نو دې ورته وویل مریم علیه السلام وویل انی اعوذ بالرحمن منک یقینا زه پناه غواړم په رحمان ذات سره ستانه ان كنت تقیه که ته پرهیزګاره یې مریم علیه السلام خیال دا چې د دومره کورونه او دومره پردې کراس کړي زما کوټې ته راورسېدو دا به څوک بدعمل انسان د غلط نیت لپاره به راغلی نو ورته یې ویل زه په الله تعالی سره پناه غواړم ستانه ان كنت تقیه که ته پرهیزګاره یې یعنې مطلب دا چې که پرهیزګار یې نو د پرهیزګارۍ او داسې جرایم دا را یوځای کېدی نه شي لهذا د کور نه وځه بار شه قال هغه ورته ویل انما انا رسول ربک یقینا زه رالیږلی شوی فرشته د رب ستا یم لاحب لکی چې زه درکم تا ته د الله له طرف نه غلامن یو هلک زکیا چې پاکیزی نو جبرائیل السلام ورته ویل زما نه یریږم زه فرشته یم او دغه کم شک چې ستا دی به انسانانو متعلق د جرایمو زه هغه جرایم په ما کې نشته زه انسان سریبده یم نه زه دې دپاره الله تعالی رالیږلی تا ته یو ماشوم د درکولو دپاره زیری واورم چې تا ته ماشوم الله تعالی درکوي هلک به درکوي زکیا پاکیزه هلک قالت هغې ورته ویل ان یکون لی غلام څرنګه به را پیدا کېږي زما دپاره هلک ولم یمسسني بشر ما لره نه دی مسه کړی هېڅ یو انسان ولم اکو بغیه او نه یم زه زناکاره او ویل دغه عام عادات داسې دي چې داسې د زنانو ماشومان نه پیدا کېږي نو دا به د کوم ځای کې نشي قال فرشتې ورته ویل کذلک همدغه شانته کې ویل څنګه چې ته ما ویلي همدغه شانتې به کېږي قال ربک نو ویل قال ربک هو علی حین ویلي د رب ستا چې دا کار په ما باندې آسان دی ولنجعله دې لپاره چې زه وګرځوم د ماشوم لره آیة للناس یوه نښه د خلکو دپاره چې یو لویه نشان د الله تعالی د قدرتونو یوه لویه نښه شي ورحمة منا او دا به رحمت زما له طرف نه وکان امرا مقضیه او دې دا کار فیصله شوی دا کار به خامخا کېږي داسې به